بسم الله الرحمن الرحيم وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده بشکا پیغمبر علیہ السلام بندد اللہ دی المصطفى اللہ غوره کړي استفاء افتعال باب دے کنا او اجتباء و ارتداء دا متقارب المعنی دی یو معنی ده دا اللہ تعالی غور بند دی دا اللہ تعالی غور نبی دی نبیه المجتبى و رسول مرتضى دا اللہ غور رسول یو معنی ده نزدی معنیگانی دی کن اللہ غور کڑے و اللہ منتخب کڑے و اللہ پی راضیو خاتم الانبیاء و خاتم الانبیاء دواړه ویل شي په سورۃ احزاب 40 کې راځي ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین پوش بخاری کې راځي روایت د جبیر ابن مطعم دی رضی الله عنه مبارک وی ان لی اسماء زما یسون امیر انا محمد انا احمد انا الماحي يمحو الله بي الكفر انا الحاشر الذي يحشر الناس ولا قدمي وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده النبي عاقب هغه چاته وی چې هغه نه بعد نبی ناراضي مسلم شریف کې د صوبان سے روایت موجود دی نبی علیہ السلام فرمائی سیکون فی امتی 30 کذابون دیر زر دے زمان امت کے بعد دیرش کذابین پیداش کلهم یزعم انه نبی ہر یو بدا دعوی کی جدے نبی دے وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی خوزگور خاتم النبیین مانا بعد نبی نرازی زکوی جی خاتم الانبیاء قادیانیم کذابو الیاسم کذابو ایمال د تلو مالش کوي ما باندې خوب کې نوی احکامات نازلېږي الکه دزماره رزیله تاسو پیغمبر چې پتا خوب کې احکام نازلېږي دلا پوښ په خبره باندې کا مسلم شریف کی حدیث موجود دی نبی علیہ السلام فرمائی فضلت علی الانبیاء بست د شپږ خبرو د وجه الله ما ته پټول انبیاء فضیلت را کړي یو جوامع الکلم ذکر کړي لګ الفاظو کې د ډیر معنی تعبیر کولې شو دویم نصرت بالرعب مسیرة الشهر پر رعب باندې ما سره مدد کړي شوی زما د دشمن مابین کې میاش مزل وی التمیاش لري معنی یریږي دا دغه معجزه او دریم اوحلت للغنائم ما غنیمتونه حلال شوی دي او سلورم وجعلت للارض مسجدا وطهورا د زمکه ټول مخ ما ته مسجد او پاکون کې پاک ګرځولې شوی تیمم په وها او پنځم ارسلت الى الناس کافه ټول خلق ته زرا لګلې شوی او شپږم وختم بی النبیون د انبیاء اختتام په ما باندې شوی دی خاتم النبیین دی په خبره باندې پوښ باقی په دې موضوع ما بیا ډېر دلایل راجمع کړي دي د نبی اسلام په ختم نبوت تقریبا 30-40 کتابونه په ما کتلی ما حواله راغونډې کړي رجستر کې ما سره دي پورا بیان په ما د جمعې کړي و امام الاتقیاء امام الذي يتم به هغه چاته وی چې هغه بس اقتدا کولی شي په دې معنی زم امام محتمی هر د جمعه امام دی یو دا چې امام دغه ورته وی محدثین او امام الفقهاء امام اهل سنت نبی هغه کې په گزاره کې هغه یو څو کسان دي اب هر چاته نه وی چې هر ګلبدین او محمدین ته وی چې دا بس فلانې دی گزاره کوه احمد رضا خان رحمت الله علیه خسړې او خدمات کړي خداغه پشان کې افراط او تفرید پکار نه لري او دا غرنګ سرفراز خان صفدر یو بیکاره سړی او ناولې سړی او هیڅ خدمت نه دی کړی
او هغه ته چې څوک امام اهل سنت وي غل خوري جک وهي پوښ په خبره هغه ټول خدمت پنځپیریت ته کړی دی غاټ رزیلو په دیوبندیانو کې الحمدلله مولوی صاحب نر سړیو حنفیت او ماتوریدیت ته ډیر خدمت کړی دی نر سړیو نر داغه غونډه دیوبندیانو ډیر کم پیدا کیږي شته ډیر کم دي او کندهار ته ډک دی ډک د ماتوریدیانو حنفیانو نه کلک حنفیان کلک ماتوریدیان کلک مذهبیان ورسېدل عنایت الله برهانی صاحب کلک حنفی کلک ماتوریدی دی ابو الفیض صاحب کلک حنفی کلک ماتوریدی دی او حکیم مزاری صاحب هم د سراواله کلک حنفی کلک ماتوریدی دی او کله داسې چل ول کوي لګ نرم نرم لاړ شي او نور کلک حنفی کلک ماتوریدی دی او عبدالخالق آغا صاحب دا کلک حنفی او کلک ماتوریدی او کلک پټان او کلک پختون او سم نر مولا پختون مولا نر بچی دی دا وچا کم ز پیژنم هغه درته وایم او چې زه نه پیژنم هغه سونو زرګونه دي راځه ورپس پیغمبر علیہ السلام امام الاتقیا اتقیا جمع د تقید او هر نبی تقید کنه دي ته بیت المقدس کې امامت ورکړو کنه ټول ورپسې اقتدا کړو امام الاتقیا وسید المرسلین د ټول انبیاء او سردار مسلم شریف کې د ابو دردا سے حدیث موجود دی نا مسلم شریف کې ابو داود شریف کې او ابن سعد امام محمد د ابو هريره سے حدیث نقل کړي چې نبی له سلام فرمایي انا سید ولد آدم یوم القیامه آدم علیہ السلام د ټول اولاد سردار روز د قیامت کې زیم انا اول من ينشق عنه القبر واول شاف واول مشفع الى اخره د ټول سردار دی دا خپل وی چې انا سید ولد آدم وحبيب رب العالمين حبيب دے حبيب وزن فعیل لے فمانا دا فعیل والا محب دا رب العالمین دے خدای سره ډیر مینا ول یا وزن فعیل بمانا دا مفعول والا محبوب دا رب العالمین دے وکل دعوت نبوتنا هر د نبوت دعوا کای الیاس کای ک قادیانی کای قبل د خر بچی کای بعد نبوت پس د نبوت د نبی علیہ السلام نا فغی و هوا دا گمراهی ده دا خوش پرستی ده بل نبی چرته راځي بعدن استاد یو تبلیغی را تراغو وی جی رجی کټ کې پروت ما ویل چې الله ویلان دې نه باواز راغو چې ها ایمیل چې الله ویلان دې نه بیا باواز راغی چې ایمیل چې مطلب دې څه دی بیړه دې چې پښه د نبوت دروازه بند مطلب دې څه دی ایمیل چې نبی خو نشم وای خو نه راځي ایمیل چې نه نبوت ختم دی په نبی له سلام تمام دی نبی کېږي نه وه نه راځي د خدای ذکر دې کولو خدای درته باد جاری ک خیدر سره وک دا دې باد جاری شي خدای دې بیړه چپکا بل پیغمبر نه راځي پیږي په خبره باندې ازنه چې بیا سوره زولګي او داسې غلي غلي پترس اسمان ته ګوري چې دا وਹੀ فرشته بس ما باندې کله نازلي په جمعات کې ار چمناس دی بس دا وی امیر صاحب دی لوی خري لوی خر امام د دنه تنګي قوم د دنه تنګي مجلس کېږي امیر صاحب داسې امیر صاحب داسې امیر صاحب غل خوري غل پیږي په دی باندې امیر صاحب ستو لوی جاهل دی وی امیر صاحب دی بس اصل وی ښکار چې لګوري هغه نه د وړو د جمع د استنجا ته پوسو کنه پوي چې استنجا به وړي کې څنګه کې جمع کې به څنګه کلمه طیبه سمونی شي ویلې او دا امیر صاحب دی جاهل الله راځه ورپس وهو المبعوث الى عامه الجن او نبی له سلام الله را لګلې عام جنات ته وکافه الورى طول خلق ته پیغمبر علیہ السلام ارچاته الله را لګلې وما ارسلناک الا کافه للناس قران کریم کی راضی کړه
طول خلق تعالی را لګلې. تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ورسېدل المبعوث بالحق را لګلې شوی دی په حق باندې. وان القرآن کلام الله تعالی، قرآن چې دی دا کلام د خدای پاک دی. بدعا شروع شوی دی بلا کیفیت، بغیر د کیفیت نه، قولن په قول باندې، بغیر د کیفیت نه قولن دا نازل شوی شروع وحی شروع شو. بس وانزله ولا نبی، خدای تعالی نازل کړی دی په نبی علیہ السلام باندې وحی د وحی په ذریعہ. وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، او تصدیق کړي دي مؤمنانو چې هغه صحابه دي تابعین دي په دغه کې په حق باندې. او ايقنوا دي ټول یقین کړي چې انه کلام الله بالحقیقه، دا په حقیقت کې د الله کلام دی. ليس بمخلوق ان کا کلام البریه، دا مخلوق نه دی په شان د کلام د نور مخلوق. فمن سمعه، چا چې د الله کلام وریدو، فزعموا دا ګمانیو کو چې انه کلام البشر، چې دا د بشر کلامي، فقط کفر دی په کافر شو. چا ته کافر مو وایي ته علم کلام کتلې، قدم په قدم وی چا چې دا سو کو کافر شو. وقد ذمه الله تعالی، خدای تعالی دغه سړي بدی بیان کړی دا. وعابه، عیب ورته بیان کړی دی. واوعده، يرول دی. وعید ورته ور کړی دی. عذابه، د خپل عذاب نه يرولې دی، وعده د عذاب ور سره کړی دا. هیڅ وقال خدای تعالی وی سوسلیه سقر، ډیر زر دې زب داخل کم دې سقر ته، د جهنم یو طبقه ده. فلما اوعد الله سقر، کله چې خدای تعالی وعده کړی دا د سقر د داخلولو، لمن دا غچا د پاره قال چې هغه دا خبره کوي چې ان هاذا الا قول البشر، نه دی دا قران مگر قول د بشر دی. نو مونږ پوه شو، علمنا مونږ پوه شو چې انه قول خالق البشر، دا قران دا قول د خالق د بشر دی. ولا يشبه قول البشر، او دا مشابه د بشر د قول سره نه دی. پوه شو کنه؟ دا کی دا مضامین مونږ چړلی نو بس دا خو آسان دی، نو دې کې خو سنشت او غټ غټ شرح پیلې کلی شوی دی. او دا خروجه د ترجمه مر سره چا خبره 3 غنټې وګ غړې ته خو ګوري. ومن وصف الله تعالی بمعنى، چا چې موصف کو خدای تعالی په یو صفت من معانی البشر، د معناګانو د صفاتو د بشر نه، فقط کفر دی، کافر شو. د مخلوق یو معنی او صفت د خدای د ثابت کو، کافر شو به. فمن ابصر، چا چې ولید هاذا دا خبره پدی پوي شو، سترګې کولو شو په اعتبار هغه عبرت والی ښه منش. وان مثل قول الكفار، او پشان د خبرې د کافرانو، ان زجر دې زجر والی مرټنه قبول کی منش. وعلم دې پوي شي چې ان الله تعالی خدای تعالی به صفاتی سره د ټول صفاتونو لیس کل بشر، د بشر پشان تن نه دی. والرؤیت حق، دیدار د الله حق دی. قرآن نم ثابت دی، سنت نه ثابت دی، اجماع نه ثابت دی. او دا مسله ګورې دی ته متکلمین وی دا مسله من اشرف مسائل اصول الدین، دا ګورې ډیر اشرف مسله ده د اصول د دین نه. پدې کې ډیر جماعتونه دي چې هغه د اهل سنت خلاف ولاړ دي، لکه جهمیه، معتزله، خوارج، امامیه، اټول د دین منکر دي، رزیلان. پوښي په خبره باندې نو رؤیت د الله تعالی حق دی د پاره د اهل جنتو، بغیر د احاتینا. د سورې انعام کې راځي لا تدرکه الابصار 103 آیات. ادراک څه ته وایي؟ احاطه بشی من جمیع الجوانب دیتا احاطه وی، نو پا اللہ سو که احاطه نشی کولی. لکه بل نس کې مرضی ولا یحیطون به علما، سورہ طه 110 آیات دی. او بغیر د کم کیفیت نه، کیفیت څوک نه پیژنونی بیانولی شي. کما نطق به کتاب ربنا، لکه څنګه چې خبرې کړې دي په دې باندې زموږ د رب کتاب هیڅ قال چې فرمای وجوه یومئذ ناظره، ډیر مخونه په دغه ورځ ناظره، خدای تعالی نه تر تازه وي، الی ربها ناظره، خپل رب ته بسکي نظر بکي وته وګوري. ښه اوس د دې تفسیر څنګه دی؟ څنګه چې الله تعالی مراد او څنګه چې الله تعالی په علم لري، مغرنګ تفسیر دی کنه. وتفسیره، تفسیر د دې آیات
علامه اراد الله تعالی موافق د هغه دې څنګه چې الله تعالی مراد کړی دی ولمه څنګه چې هغه ته معلوم دی وکل ما جاء فی ذلک من الحديث الصحیح او څومره چې راغلي دي په دې کې هغه صحیح احادیث د نبی رسول الله والسلام نه یا د صحابه دا غنا رضوان الله علیهم اجمعین کما قال فهو کما قال نو دا به هغه سوي څنګه چې هغه فرمایلی دي او معنا هو تفسیره معنا او تفسیر به هغه سوي علامه اراده څنګه چې هغه اراده کړی وي لا ندخل فی ذلک مون نه داخلي کو پدغه کې متأولینا په حال کون زمون کې چې مون تعویل کوون کې جوړ شو به آراینا په خپل ریګانو سره داسې نه کو ولا متوهمین او په حال کون زمون کې چې مون وهم کوون کې جوړ شو به احواینا په خپل خواهشاتو سره سین چې معتزله کړي داسې نه کو فإنه ما سلم فی دینه ځکه سړی سلامت نه پاتې کیږي په خپل دین کې ایمان سلامت نه پاتې کیږي الا من سلم لله تعالی مگر هغه سړی چې هغه غاړه کیږي تسلیم شي الله ته چې هغه سویلی هغه ومني استوا ویل د استوا ته غاړه کیده ځان نه پای ګوتی مو امت انکار کوه او می معناګانې کوه بس یا دی ویلې یا دوایا حاتمات مو ویلې ونی بچیا او مت انکار کوه چې هات یت نشته دا مو وایا نو سړی سلامت په خپل دین کې نه پاتې کیږي مگر الله چې کله تسلیم شي غاړه کې دی الله تعالی ته نبی له سلام ته او ورد او کله چې رد کی علم ما علم د هغه متشابهات اشتبه علی چې په د باندې ګډوډ شوی دی ردی کی چاته له عالم علم تیرت کې علم زوګ دی الله او د الله رسول په خپويږي نو ولې به سلامت پاتې یعنی سلامت په دین کې نه پاتې کیږي یا ته مجسم جوړیږي یا ته مشبه جوړیږي یا ته معطل جوړیږي یا ته معتزلی او خارجی او رافضی او زیدی او نظرخانه بریلی جوړیږي ولا يثبت قدم الاسلام او ثابت نه پاتې کیږي قدم د اسلام الا لظهر التسلیم قدم د اسلام دا چې ته په ځی باندې پری دی دا اصل کې استعاره ده دغه قدم هیڅ نه ثابتېږي کنه حسن چې ګوره قدم کله ثابتېږي او چې په ظهر د یو شی باندې پروتي کنه اسلام هم نه ثابتېږي چې کله تا کې تسلیم نه راغلی کنه نصوص ته غاړه کې دی غو سید او کنک دی بس بیا خرابېږي کنه نه ثابتېږي قدم د اسلام الا علی ظهر التسلیم مگر په شاد تسلیمی چې کی دین ولا بس د اسلام دغه است قدم د اسلام ثابت شي او مسلمان به ثابت شي تسلیم او استسلام دا یو شی دی جغاړه کیږي بس فمن رام دا د پاتې شوی زما والا کې نشته حرام معنی قصد پس چا چې قصد کو علم ما حذر علی د علم د هغه څه حذر علی چې په د باندې منکړې شو چې متشابهات دي اولم یقنا بالتسلیم او د قناعت په تسلیم سرونه کو غاړې نه خودا او د هغه قصد کوله ګوتې پکې والي په شان د وبیانو پچپریانو ولم یقنا بالتسلیم او د قناعت په تسلیم باندې ونکو فهمه یعنی من رام علم ما حذر علیه ولم یقنا بالتسلیم فهمه د پوی داغي نو حجبه مرامه نو دیو پرده کې واچولې شي محروم بشي د خپل مقصود نه ان خالص التوحید و صافی المعرفه چا خالص توحید دی او صفا معرفت دی او صحیح ایمان دی نو فیتذبذب دی مسترب و متردد بی مذبذب بش پمنځ د کفر او د ایمان کې او د تکذیب او د اقرار او د انکار کې او
موسوسا تاؤها شک کې گزار شوی دی زړه د خبره باندې پوښ پالکون د دې کې زایغن چې دا کوک دی شاکن شکی دی لا مؤمن مصدقا نه خود سي مؤمن دی چې تصدیق کوي او ولا جاهد مکذب او نه د سي منکر دی چې تکذیب کوي او ولا يصح الايمان بالرؤيه او نسې کېږي ایمان پر رؤیت باندې د پاره د اهل د دار اسلام د دارالسلام چې جنت دی د هغې دپاره لمن اعتبر منهم لمن اعتبرها دا هغه چا دپاره ایمان نه صحیح کېږي د هغه ایمان ټیک نه دی د جنتیانو پر رؤیت باندې چې چا معتبر کو دا په خپل وهم سره یې مه دغه کوه مه معتبره وه نقل پسې لاړ شي او تأولها بفهم یا ورکی تاویل کو په فهم باندې لکه مجسمه چې هغه ودا یو جسم دی دا ولیدلی شي نعوذ بالله اذا كان تاویل الرؤيه کله چې دا تاویل د رؤیت کې دی لګي تاویل د رؤیت کوي په خپل فهم سره او تاویل کل معنی یضاف الى الربوبیه تاویل د هر هغه معنا چې اضافت ربوبیت ته کیږي ترک التاویل لمکه و تاویل بس دغه تاویل او لزوم د تسلیم چې بس تسلیم شه وعليه پدی باندې غدین د مرسلانو او شرعی د انبیو را روانو دغه دغه دین چې هغه ترک د تاویل کول تسلیم بس تفویض وکول زمسته ما به مطالعه شروع کړی دینم د سپی بعض الفاظ معمولی قتل غواړي دومره ډیر